یو مسله ضروري ده زمونږ ځینې مسلمانان جمعه قبلې ته چې کوم د خپې کی بیت الله شریف د خپې کی او ناس دي قبلې ته خپې کلی، نو دا خبره خو بعض خلک د ښځو خبره ده چې د انسان څلوېښت ورځې مونځ نه کېږي. نو آیا دا رښتیا ده که دروغ ده؟ دا کتابي خبره ده که پتاوي خبره ده؟ نو دې باره کې علماو لیکلي داسې عندي خبره ده، د دې څه حقیقت نشته. یعنې که چا قبلې ته خپې راواړولې نو څلوېښت ورځې مونځ پرې نه خرابېږي. البته دومره خبره ده چې د الله تعالی د کور بېادبي ده. الله تعالی د کور بېادبي به څوک نه کوي. بیت الله ته قبلې مه غځوه، بیت الله ته خپلې خپې مه غځوه. قرآن کریم چې د کوم ځای کې پروت دی هلته خپلې خپې مه غځوه. د امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې راځي چې په کوم ښار کې د هغې استاد و نو هغې طرف ته به هم هغې خپې نه غځولې. دا زما د استاد بېادبي ده. داسې خلکو ته الله تعالی علم ورکوي، د علم خیر او نورانیت او فایدې ورکوي چې کم خلک ادبناک وي. نو لهذا بیت الله ته خپې مه غځوئ. هسې هم درته چې بل انسان ناست هغه انسان ته خپې مه غځوئ. دا د آدابو نه خلاف دي. د الله تعالی د کور د بیت الله شریف زمونږ او ستاسو قبله ده. دا زمونږ او ستاسو قبله ده، نو هغې ته چې کوم د خپې کول مسلمان نه روا او جایز نه دي. لهذا خپې ورته مه راړوئ. دا د بېادبۍ یو لفظ